سحر جادو د مشرکانو کار دی، سحر جادو د مشرکانو کار دی، دا سراسر د ظالمانو کار دی. دورونو منځ کې جدایي راوستل مخلوقه دا د شیطانانو کار دی. نه جوړې رشتې ورانول څه ووایم، چا ویل چې دا د انسانانو کار دی؟ جوړې رشتې ورانول څه ووایم، چا ویل چې دا د انسانانو کار دی؟ چې په تورسرو باندې کوډي کوي یارانو دا د اوسانو کار دی، چې په تورسرو باندې کوډي کوي یارانو دا د اوسانو کار دی. غاړې کې تار لاس ته بنګړي د مول، غاړې کې تار لاس ته بنګړي د مول، مړه نو دغه د ځوانانو کار دی. نه ته تقدیرونه په جادو بدلوي، نن اوس دغه د پیریانو کار دی. ته تقدیرونه په جادو بدلوي مړه، نن اوس دغه د پیریانو کار دی. او قبر ته سوال وکړي الله یې ورکي، قبر ته سوال وکړي الله یې ورکي، کمکل وایي د پیرانو کار دی. توی په شاعرۍ کې د شنه خالونه او سرې شونډې نشته، عاشقي دې نه ده کړې؟ یاره عاشقي دا ضروري نه ده چې یو سړی دی عاشقي وکړي نو هغه شاعر شي او بیا د هغه پکې هغه سرې شونډې او هغه لالونه یاد کړي که نه. ژوندون ګران او مرګ اسان دی نن سبا، د انسان مرګی انسان دی نن سبا، زی دنیا څخه روان دی نن سبا، په مخلوق باندې خزان دی نن سبا، او په ګنټه کې یو اعلان دی نن سبا، هر اعلان د مسلمان دی نن سبا. داسې ویلی پاک نبی دی محمد، شرک ونه کړئ په ځان ونه کړئ بد، الله یو دی بل شریک ورسره نشته، اقرار وکړه خالق امن احد، رب نیازه بې ارمانه بې فروا دی، ځکه وایو مونږه الله صمد. ترې پیدا نه دی څوک رب دی لم یالده، پیدا نه دی له چا رب ولم یولده، په خپل ذات په صفتونو قدرتونو صرف یو الله دی کفوا احد. وایي انسانانو کې حیوان دی یو سړی، د شیطان په لار روان دی یو سړی، د خپل نفس تابعداري کوي لګیا دی، په خپل نفس باندې قربان دی یو سړی، د جمعې مونځ ته په منډو منډو درومي، زه یې وینم جمعه خان دی یو سړی، پوره کال کې سجده نه لګوي خدای ته، زه عیدګاه له اخترخان دی یو سړی، په ظاهره خو په شان د پرښتې دی، پټ په زړه باندې شیطان دی یو سړی. یو انسان ته سوال کوي الله تعالی، بې همته غوندې ځوان دی یو سړی، یو طرف یې دی لمبې بل ته ماران، خپل عمل باندې پښیمان دی یو سړی. ما ته پورې سبق دینی تعلیم دې څومره دی؟ دینی تعلیم هم نشته، صرف قرآن مجید مو نظیره ویلی دی، نور په دین مین یې؟ الحمدلله. قبر نه یریږي؟ ډېر ډېر یریږو. چې انسان دی بني آدم دی محترم دی، په اخلاق په اعمال سم دی محترم دی، چې نبی په طریقو باندې روان دی، په الله باندې قسم دی محترم دی. زه صفت د محمد کوم خلق چوپ دي، ستا په خوله باندې صنم دی محترم دی. وایي هسې دعوې کوو چې نور حقدار یو، نه د اوبو او نه د شکور حقدار یو، دومره پهاش او ګناهګار یو مونږه چې نه جومات او نه د کور حقدار یو. شکر وباسئ چې ګرمي ده صرف، په عملونو مونږ د اور حقدار یو. شکر وباسئ چې ګرمي ده صرف، په عملونو مونږ د اور حقدار یو. څه مسلمان د ایمان ستوري یو مونږ، څه مسلمان خو د پیغور حقدار یو. حجره وي که محفل وي خو اتڼ پکې شروع وي، هر کور کې موسیقي وي او سندرې وي ګډېږي، بې شرمه بې حیا دې ډېر په شرم نه پوهېږي، بې شماره بې حسابه وي لښکرې وي ګډېږي، حیا عزت د خاورو سره خاورې کې پخپله، په زړونو کې نیولې ډلرې وي ګډېږي. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکی مهربانه بادشاه دی. قدرمندو شاهد خان شاهد یم، ولاړ یم په نوخار جلوزو کیم کې، زما ترڅنګ ولاړ شاعر مراد چراغ. په لومبي ځل داسې شاعر اورم چې د هغه شاعري د دین سره تړلې شوې ده، د هغه اشارې ټولې آخرت طرف ته دي او د دین چې څه احکامات دي په هغې باندې تړلې شاعري کوي. په دغه شاعرۍ کې نه سرې شونډې شته او نه پیزوان نه شنه حالونه. په ژوند کې په لومبي ځل داسې شاعر مې ولیدلو، د ده شعرونه تاسو سره هم شریک کوم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره زیاته مننه شهید بھائی، ستاسو د دې ټیم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې سخت وخت کې مو دومره وخت راکړو موږ ته، زموږ تر څنګه راغلی. ډېره مننه. آباد اوسئ. تاسو هم یو جهان مننه. مراد صاحب څومره وخت نه شاعري کوي؟ یاره شاعري سره خو زما چې کوم شوق و هغه د ډېر وخت نه دی، د بچپن نه، خو چې زه پې پوه شوی یم زما اصلاح شوې ده نو هغه تقریبا د 2000 کیس نه داسې 2000 کیس. استاد دې شته؟ استاد خو بس داسې اوس فلحال خو نشته، خو تر کافیې او د ردیب او داسې دا غزل دی دا نظم دی تر دې حده پورې چې کوم استاد و هغه زموږ د خاندان سړی دی، ډېر خوږ سړی دی، په کورمه کې د افسر خان پښتونیار صاحب، نو هغه زما استاد دی. معلومیږي داسې چې ناسته پاسته د نیکو خلکو سره ده. او الحمدلله. ځکه شاعري دې ټوله دینداره ده. او الحمدلله. څه به ډالۍ کوئ؟ نو بس کلمونه به درته ډالۍ کړم،
ستاسو ته ستاسو مینوالو ته ډالۍ وي چې ته یې بې نیازه بې پروا مالکه، مونږ محتاج یو واړه ستا مالکه، د خاریو او د صحرا مالکه، غرونو سیندونو د هوا مالکه، واړه مخلوق ټولې دنیا مالکه، ته مې قبوله کې دعا مالکه. زما توبه زما توبه مالکه، زه به بیا نه کوم ګناه مالکه، ما له فتنو نه په امان وساته، په ما انعام وکړه زما مالکه، زه پریشان یم په ما رحم وکړه، په زړه مې راوله رڼا مالکه، زه درته ژاړم تا نه غواړم ربه، خوشحالي راوله په ما مالکه، او مراد چراغ به دا دعا کومه ما نه رضا شې ته راځه مالکه. مننه. او د یو کلام بل تاسو ټولو ته دې ډالۍ وي چې ژوندون ګران او مرګ اسان دی نن سبا، د انسان مرګی انسان دی نن سبا، زی دنیا څخه روان دی نن سبا، په مخلوق باندې خزان دی نن سبا، او په ګنټه کې یو اعلان دی نن سبا، هر اعلان د مسلمان دی نن سبا، ناروا ته ناروا ویونکي سر خوري، حق خبرو کې تاوان دی نن سبا، ناروا ته ناروا ویونکي سر خوري، حق خبرو کې تاوان دی نن سبا، ظلم جبر او حسد دی په هر لورې، پټ په زړونو کې شیطان دی نن سبا، او حیا خرڅ کړله ډېرو ډېرو خلکو، په دولت پسې ارمان دی نن سبا، او خوشحالي په اخترونو کې هم نشته، جړاګانې دي خفګان دی نن سبا، او صرف سخته کې الله ورته وریاد شي د دې خلکو دا ایمان دی نن سبا، او صرف سخته کې الله ورته وریاد شي د دې خلکو دا ایمان دی نن سبا، ای مراد چراغه ټوله زنځاني ده، نفسي نفسي صرف ځان دی نن سبا. او دا بل کلام دی ستاسو ته د ډالۍ وي خاص کر چې څوک چې تعویذونه کوي شرک کوي، څوک چې تعویذونه کوي شرک کوي، یا الټه دمونه کوي شرک کوي، او تور ترونه لاسته دموي خلک بل رنګ عملونه کوي شرک کوي، او څوک چې زیارتونو نه بچي غواړي قبرونو ته سوالونه کوي شرک کوي، او رب زمونږ یو دی خدا کم خلک دی کې چې شکونه کوي شرک کوي، او یو نیمایي رب شا پیدا کړی دی، یو نیمایي رب چا پیدا کړی دی، داسې تپوسونه کوي شرک کوي، ای مراد چراغه چې بوتانو ته څوک یې بدعتونه کوي شرک کوي. مننه مننه. دا توی په شاعري کې د شنه خالونه او سرې شونډې نشته، عاشقي دې نه ده کړې؟ یاره عاشقي دا ضروري نه ده چې یو سړی دی عاشقي وکړي نو هغه شاعر شي، او بیا د هغه پکې هغه سرې شونډې او هغه لالونه یاد کړي که نه، بس دا د انسان د خپل ضمیر پورې خبره ده که نه، څوک د څه نه متاثر شي څوک څه نه متاثر شي که نه. زه اکثر چې دا ګناهونه د فحاشي ګورم که نه، دا مله ډېر درد راکوي، ډېر خفګان راکوي، نو بس دا وجه ده چې زه په شاعري باندې مجبور کړی یم او دا شعرونه لیکم، نور د عشقي مشقي مې نه ده کړی. سحر جادو د مشرکانو کار دی، سحر جادو د مشرکانو کار دی، دا سراسر د ظالمانو کار دی. دورونو منځ کې جدایي راوستل مخلوق دا د شیطانانو کار دی. مننه. جوړې رشتې ورانول څه ووایم، چا ویل چې دا د انسانانو کار دی، جوړې رشتې ورانول څه ووایم، چا ویل چې دا د انسانانو کار دی، چې په تورسرو باندې کوډي کوي یارانو دا د اوسانو کار دی، چې په تورسرو باندې کوډي کوي یارانو دا د اوسانو کار دی. غاړې کې تار لاس ته بنګړي د مول، غاړې کې تار لاس ته بنګړي د مول، مړه نو دغه د ځوانانو کار دی. مننه مننه. ته تقدیرونه په جادو بدلوي، نن اوس دغه د پیریانو کار دی، ته تقدیرونه په جادو بدلوي، مړه نن اوس دغه د پیریانو کار دی. او قبر ته سوال وکړي الله یې ورکي، قبر ته سوال وکړي الله یې ورکي، کمکل وایي د پیرانو کار دی. مننه. او مراد چراغ محفل کې نه کینما، مراد چراغ محفل کې نه کینما، کافر کول خو د یارانو کار دی. مننه مننه. قدرمنو یو لنډه شات د مخلو بیا راځو. په مخ چې د کلونو راسي تیر سری، د کلونو راسي د چا په مخ باندې دانې وي، او هغه مایوس شوي په علاجونو باندې قسم قسم علاجونه یې کړي، د هغې د مخ نه تیر سري او دانې نه ختمیږي. مروا ګلو بیوټي کریم به په 15 ورځو کې تاسو له په ګارنټي رزلټ درکړي، او د دې ټول پراډکټ ګارنټي د کچرې دې کار ونه کو نو ستاسو پیسې مونږ واپس زه بچه. ها وایي نن سبا بچه بازان دي ډلې ډلې، ته یې وګوره لوتیان دي ډلې ډلې، جنګوي سپیو کونترې دا کار دی هم ساتلي چرګان دي ډلې ډلې، او د یو بل خبرې وړي په منډو منډو، هر طرف ته شیطانان دي ډلې ډلې، او د جماعت په لاره نه ځي ګناهګار دي، میکدې په لار روان دي ډلې ډلې، او بې مطلبه څوک ورګوري نه هیچاته، د مطلب ولا یاران دي ډلې ډلې،
او نصیحت د مشرانو پرې بد لګي نافرمانه ماشومان دي ډلې ډلې ای مراد شراغه هر سړی هوښیار دی فیصلې کوي قاضیان دي ډلې ډلې مراد راته تعلیمي هلې ځلې کوم ځای پورې دي تعلیم مو نه دی کړی نه دی کړی تعلیم مو نشته نه لیک تله څوک کوي خپله یې کوم خپله او لیک ته داسې یاد تر دی څلورم پنځم جماعته پورې سبق مو دیني ویلی. تعلیم دې څومره دی دینی تعلیم هم نشته صرف قرآن مجید مو نظیره ویلی دی نور په دین مین یې الحمدلله قبر نه یریږي ډېر یریږو په کار د مسلمان لپاره چې هغه د قبر نه د هغو تیارو نه ویریږي د الله نه ویریږي په کار د مسلمان لپاره ستا شاعرۍ کې هم دغه پیغام دی بس کوشش خو همدا دی چې مننه پښتانه ته دا پیغام ورسي الله دې وکړي چې ستا شعر پښتانه واوري په دغې عملو کې امین ورځه ها وایي هسې دعوې کوو چې نور حقدار یو نه د اوبو او نه د شکور حقدار یو دومره پهاش او ګناهګار یو مونږه چې نه جومات او نه د کور حقدار یو شکر وباسئ چې ګرمي ده صرف په عملونو مونږ د اور حقدار یو شکر وباسئ چې ګرمي ده صرف په عملونو مونږ د اور حقدار یو څه مسلمان د ایمان ستوري یو مونږ څه مسلمان خو د پیغور حقدار یو مونږ بېوسه ظالمان یو خلکو نه د دولت او نه د زور حقدار یو او په پل صراط چې پورې شوي نه یو نه د خندا او نه د شور حقدار یو او تر څو چې مونږ توبې ویستې نه وي نه د جنت او نه د ګور حقدار یو مراد چراغه نافرمانه یو مونږ نه د دعا نه د ټکور حقدار یو مراد ناسته پاسته کومو خلکو سره کې یاره ناسته پاسته خو فلحال داسې نشته څوک ځکه چې بس ژوند دی کاروبار دی که نه خواري مزدوري ده نو داسې تېنه مخکې د کومو خلکو سره ناسته پاسته کوله یاره هغه کې بس کلي کې یاران دوستانو شاعرانو که نه هغوی به راتلل داسې هفته کې یو دوه ځل هغوی سره به هم ناسته کېده که نه نور خو بس د خپل خاندان دی دوی سره کینو ګپ شپ ولګو داسې مشاعرې لیول نشته کار روزګار خو بس د خښتو ګاډې ډکوو مزدوري دی اړې ده مزدوري دی اړې ده زه ورځه ها وایي چې انسان دی بني آدم دی محترم دی په اخلاق په اعمال سم دی محترم دی چې نبی په طریقو باندې روان دی په الله باندې قسم دی محترم دی زه صفت د محمد کوم خلق چوپ دي ستا په خوله باندې صنم دی محترم دی که امام که د الله د کور حادم دی محترم دی محترم دی محترم دی که امام که د الله د کور حادم دی محترم دی محترم دی محترم دی جهاد لاره د جنت د دروازې دی چا چې ایښی پرې قدم دی محترم دی مننه او چې د حق د پاره خوځي او چلیږي چې د حق د پاره خوځي او چلیږي که ټوپک دی که قلم دی محترم دی ای مراد چراغه وخت به داسې راشي خلک به تا ګوري چې کم دی محترم دی مننه دا یو کلام دی دا د ټول انسانیت ته ډالۍ وي چې مدام به ستړي وي رنځوري به وي چې کمې لوڼې کړي په مور کارونه شرمېږي نه شپه ورځ موبایل ګوري په خپلې مور کوي د کور کارونه او ځان د عادت کې په کارونو باندې کني کوي به بیا په زور کارونه د کور کارونه کوي کور کې کینی بهر سړی کوي دا نور کارونه او زوی له واده کوم مور یې وایي راته کوي به بیا انګور کارونه او مراد چراغ دی په کار خلکو له شکړي زده په لور او خور کارونه مننه دا یو کلام بل ډالۍ کوم وایي که ډول وي که بجاوي خو بس غري وي ګډېږي او په ژبو یې خوږې خوږې خبرې وي ګډېږي دا خلک تر دې حده په ګډا باندې مین دي میدان وي او کلوړې که ژورې وي ګډېږي حجره وي که محفل وي خو اتڼ پکې شروع وي هر کور کې موسیقي وي او سندرې وي ګډېږي بېشماره بې شرمه بې حیا دې ډېر په شرم نه پوهېږي بېشماره بې حسابه وي لښکرې وي ګډېږي حیا عزت د خاورو سره خاورې کې په خپله په زړونو کې نیولې ډلرې وي ګډېږي او لباس د پیغلو وګوره بربنډې پکې ښکاري پرتې په اوږو باندې صدرې وي ګډېږي مراد چراغه ګوره د شیطان په لاره درومي خویونه د شیطان د دوی وزرې وي ګډېږي مننه بس دا یو کلام بل دی وایي بې بوکرې سرتوره سر بازار کې ګرځي ته به وایې لکه نر بازار کې ګرځي بې بوکرې سرتوره سر بازار کې ګرځي ته به وایې لکه نر بازار کې ګرځي دنګ سینډل لنډې کپړې حجاب یې نه وي دنګ سینډل لنډې کپړې حجاب یې نه وي په اوږو یې وي صدر بازار کې ګرځي په اختر 14 اګست هم نه وي کال کې ټوله شپه تر سپین سحر بازار کې ګرځي او کله یو خوا کله بل خوا کور نه وځي هم اتوار هم د اختر بازار کې ګرځي او ځنو خو ځنونه شرمولي ځنو خو ځنونه شرمولي لاس نه ونیسي دلبر بازار کې ګرځي او
مننه. او پروګرام چې د احساس ول شروع شي بیا د ښځو یو لښکر بازار کې ګرځي. پروګرام چې د احساس ول شروع شي بیا د ښځو یو لښکر بازار کې ګرځي. دوی ته حق دی چې د کور دننه کینی ډېر بدکاره ډېر نه هر بازار کې ګرځي. زه مراد چراغ پوهېږم دروغ وایي زه پرې نه کوم باور بازار کې ګرځي. زاشنا وایي انسانانو کې حیوان دی یو سړی د شیطان په لار روان دی یو سړی د خپل نفس تابعداري کوي لګیا دی په خپل نفس باندې قربان دی یو سړی د جمعې مونځ ته په منډو منډو درومي زه یې وینم جمعه خان دی یو سړی پوره کال کې سجده نه لګوي خدای ته زه عیدګاه له اخترخان دی یو سړی په ظاهره خو په شان د پرښتې دی پټ په زړه باندې شیطان دی یو سړی یو انسان ته سوال کوي الله تعالی بې همته غوندې ځوان دی یو سړی یو طرف یې دی لامبې بل ته ماران خپل عمل باندې پښیمان دی یو سړی یو طرف یې دی لامبې بل ته ماران خپل عمل باندې پښیمان دی یو سړی زنکدن کې کلمه د جنت زیری د خدای رحم ته حیران دی یو سړی زنکدن کې کلمه د جنت زیری د خدای رحم ته حیران دی یو سړی ای مراد شراغه خپ بد شماري ډیر کم عقل دی نادان دی یو سړی ډیر ښه ټیک ټاک خلاف دې څه نه دی کړي هغه طرف ته مې داسې فلحال سوچ نه دی تلی او کوشش به کوو انشاءالله سي وایي ډېر ژړېږي په مزار د مور و پلار بختور کوي دیدار د مور و پلار خوار و زار به شي په دواړه جهان ته که دې واخیستو ازار د مور و پلار چې څه وایي ورته وایه ښه قربان زړه متېږي په انکار د مور و پلار د قدم اخیستو چل یې درښودلی پټې سترګې ځپلار د مور و پلار د ماښام تیارو نه مخکې کور ته ځه اوږد نه کې انتظار د مور و پلار ای مراد چراغه صبر کوه خانده بد ونه ګڼې ګزار د مور و پلار مننه. دا یو کلام بل وایي چې شتامن دي ظالمان او زورور دي دلته ډېرو په سرونو باندې ښکر دي چې شتامن دي ظالمان او زورور دي دلته ډېرو په سرونو باندې ښکر دي ځینې خو په شان د پرښتو دي ځینې انسانان خو ځناور دي او دلته ځان ساته له داسې خلکو لرې په ظاهره چې په هر څه برابر دي او زه غریب یم بېوسه یم خدایه د یاران دوستان مې ځکه مرور دي زه غریب یم بېوسه یم خدایه د یاران دوستان مې ځکه مرور دي ای مراد چراغه هسې یې خولې بند دي حق نه حق باندې دا ټول خلک خبر دي وایي د بل د جیب نه چې پیسې وباسي د خپل وجود نه به خولې وباسي څه خلک سر په یاراني ورکوي څه خلک بیخ د یاراني وباسي څوک د قبرونو نه بچیان غواړي څوک د قبرونو نه سونې وباسي په ایمان خوار به بې توبې مړ کېږي ایماندار خلک به توبې وباسي هر څه پنی دي خو چې مړ شي کله خپل او خپلوان ترې نه جامې وباسي مراد چراغه خپل محنت کوه ته محنت له کاڼو عینې وباسي بس یو کلام درته اخرۍ وړاندې کوم دا ما یو ځل ویلی دی خو بیا وایم چې داسې ویلي پاک نبی دی محمد شرک ونه کړې په ځان ونه کړې بد الله یو دی بل شریک ورسره نشته اقرار وکړه خالق امن احد رب نیازه بې ارمانه بې فروا دی ځکه وایو مونږه الله صمد ترې پیدا نه دی څوک رب دی لم یالده پیدا نه دی له شرب ولم یولده په خپل ذات په صفتونو قدرتونو صرف یو الله دی کفوان احد او زه مراد شراغ عجزه زندگی کړم خفه کېږي رب غرور او په حسد وایي حرکتونه دی بدحال دی خیال کوا قدمونه دی د ټال دی خیال کوا خاوره خپله کور مو خپل دی نو بیا ولې اوسېدل پکې په سوال دی خیال کوا او دلته هر سړی شوکین دی او مین دی څه په خېټه څه په مال دی خیال کوه ادم خور نه یې انسان مه خوره جوج مجوج بند په دیوال دی خیال کوه او خلک تنگ دی زړونه تور دی او تر بله ډېر خفه او لږ خوشحال دی خیال کوه او نابینا سترګې بینا شوې انتظاره شپې او ورځې د وصال دی خیال کوه او چې خاموشه وي نو شپه نه سبا کېږي د خولې ټکې د بلال دی خیال کوه او مننه او قیامت را نږدې شوی دی انسانه اوازې هم د دجال دی خیال کوه ای مراد چراغه ښه په خلکو بد شي ستا خبرې د کمال دی خیال کوه وایي چاله ورنه کې بدرنګ په نوم پیغور رب پیدا دی هغه سپین دی او کتور څلوېښت ورځې د رحمت په کور وریږي شکر وکړه که رب لور درکړي که خور او میلمستیا د میلمنو ښه په خندا کا تریو تندی دی ختموي د زړګي زور او په باران کې رحمتونه راوریږي رحمتونو باندې نه ورانیږي کور رنځورتیا یو امتحان دی په انسان عجزي کوه که روغ وي که رنځور په خبرو یې عمل کوه دنیا کې چې ناراضه درنه نشي پلار او مور او زندگی سره د مرګ نه هم اخله شپه ورځ دی وي مرګی په اوږو سور قیامت کې به یوازې پاتې کېږي نه د زوی په کاره ځي نه سکرور د مراد چراغ کلام ته نظر وکړه زړه کې وساته جنت او دوزخ اور وایي رڼا په طرف بیایي څوک تیارې په طرف بیایي
مرګی مونږ خپل کور ته هدیرې په طرف بیایي شیطان مو جنتونو نه قدم رستنوي ایمان مو د جنت د باغچې په طرف بیایي او موبایل په مونږ کې شک او وسوسې پیدا کوي قرآن به مونږ سیخ عقیدې په طرف بیایي راټلی د شیطان د څنګ مرګری وي خطا وي منونکی د نبي الله سجدې په طرف بیایي او چې نیک وي ایماندار وي رب مقام ښه ورکوي عالم یې جوړوي یا یې کعبې په طرف بیایي د واړه کائنات نظام د پاک الله په لاس دی شپه ورځې ته بوځي ورځه د شپې په طرف بیایي مننه او خالقه په هغو د هدایت صدر راخور کا چې څوک مو د شرابو د پیالې په طرف بیایي او مراد چراغ په منځ پسې دعا غواړم د رحم رحمت د پاک الله به مې توبې په طرف بیایي ډېره مننه او دلته یو دوه نور شته دته ګورم او یو څو ورځې انتظار دی د مرګي زندگی خو یوه لار دی د مرګي سل په غم شي یو بې غمه شي د غمه دا مقصد دی دا یې کار دی د مرګي ټول وجود به دی بېکاره بې اختیار شي دومره سخت او دروند ګزار دی د مرګي ناڅاپي دی مرګ نو ځکه درته وایم تیاری په وخت په کار دی د مرګي قبر باغ دی سرې لمبي دي که پوهېږې سپین کفن تبوت سنگار دی د مرګي ای مراد چراغه یو مالک الموت هم خزان دی هم بهار دی د مرګي بیا اخره کې بس د یو کلام ووایم بیا پروګرام راغونډ کوي شي وایي رب ناراض دی رحمتونه نه راوري ګناهګار یو بارانونه نه راوري رب ناراض دی رحمتونه نه راوري ګناهګار یو بارانونه نه راوري او توبه وبسئ د کاڼو خطره ده ظلمکار یو لالونه نه راوري حرامو ګټو حرامه کور ته یوسو کور کې وایو برکتونه نه راوري مننه او مونږ په خپله په ځان ظلم کوو خلکو له اسمان نه خو ظلمونه نه راوري او مونږ په خپله د برودو پیداوار یو کني خپله خو بمونه نه راوري ای مراد چراغه سوچ فکر پکار دی کازغي کرو ګلونه نه راوري ډېره مننه ډېره قدرمندو په لومبي ځل مې داسې شاعر واورېدو چې د هغه په شعر کې شنه خالونو سرې شونډې و پیزوان و دا کیسې پکې نشته د هغه شاعري د دین سره وابسته ده هغه هم درته وایي چې د سنتو مطابق زندگی تیره کړي او د الله نه یره وکړئ شرک مه کوئ سم چې کوي د الله ذات یې کوي په خپله شاعرۍ کې دغه پیغام نړۍ ته ږدي چې د الله د ذات سره څوک مه شریک کوئ د الله د ذات سره څوک مه برابروئ دا شرک دی خو په دغه ښکلو الفاظو کې تاسو ته د شعر په انداز باندې د الله حکمونه بیانوي چې قبر څه دی عذاب څه دی د مرګ نه پس ژوند څه دی او دنیا څه ده نو والله دې داسې شاعران ډېر کړي او زه ستا په پلار او په مور فخر کوم چې الله ستا غوندې نیک عمله بچی ورکړی چې هغه نه دیني تعلیم دومره کړی نه دنیایي او بیا یې هم د آخرت سره مینه ده او د آخرت نه یره کوي دغه پیغام درکوي په خپلو د شعر په الفاظ کې دغه ټکي رابندوي تاسو ته ډالۍ کوي د ده شعرونه هم تاسو سره شریک کړو د دې سره ما شهید خان شهید له اجازته راکړي د الله په امان نور به څه نه بس همدغه څه کوم څه هغه مې وویل نور بس الله دې وکړي چې د مسلمان ټول پې پوه شي ټول پښتانه او الله دې وکړي چې پښتانه ستا په شعر پوه شي او دغې نه فایده ترلاسه کړي چې ستا شعر کې څه دي پښتنو ته څه پیغام دی د دین د حوالې سره پښتنو ته بس دا پیغام دی چې یاره فحاشي دور دی فحاشي ډېره زیاته شوې ده که نه که مثال ټیک ټاک وګورئ که فیسبوک وګورئ که نور داسې دغه وګورئ که نه اپلیکیشن یې وګورئ نو په هغه د فحاشي په هر لیول باندې ښه عامه ده نو زه دا پیغام ورکوم د خپلو پښتنو ته مسلمانانو ته چې مهرباني وکړئ د فحاشي نه د دې ګناهونو نه د دې شرک نه ځان وساتئ ځکه چې خپل نفس زموږ دا زمونږ په اختیار کې دی زمونږ خپل نفس دا الله رب العزت مونږ ته په خپل اختیار کې راکړی دی که نه مونږ چې خپل نفس څنګه استعمالو نه استعمالولی شو نو چې په حاشي نه ګناهونو نه ځان بچ وساتو ځکه ښه دی چې د مرګ څه پته نه لګي دا 24-25 سال عمر دی زما خو زه دومره پې نه یم پوه شوی لکه 15 ورځې نو همداسې به مرګ هم راشي خبر به هم نه وو که نه نو که داسې ګناهګار داسې په حاشه د دنیا نه لاړو که نه نو بیا به نه د جنت او نه د ګور حقدار یو مغه خبره